الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساقا ولم يضح فلا يحضرن مصلانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مشرانو او ګرانو مسلمانانو ورونو دوستانو، یو لوی عبادت را روان دي چې هغې ته قرباني وایي. ابل دې میاشت په 10 ورځ چې کله د اختر لمونځ وشي نو هغه عبادت شروع شي او 3 ورځې پورې وي. قرباني داسې عبادت ته چې هر امت کې راغلی ده. آدم علیه السلام زمانه کې وه او ابراهیم علیه السلام خو بیا د قربانۍ تاریخ جوړ کړی دی او خو ډېرې قربانۍ دي. نو هغې سره بیا سنت ابراهیم دی خو سنت رسول الله دی. او حضور علیه السلام 10 کاله مدینه منوره کې قرباني کړې ده. یو کال نه 2 کال نه هر کال به یې کوله او دا په امت کې دغه شان په اتفاق سره قرآن هم ثابته ده. قرآن شریف کې راځي: فصل لربک وانحر، ای خوږه پیغمبره ته د اختر لمونځ وکړه او قرباني وکړه. او په احادیثو کې راځي او حضور پاک کړی ده او حکم هم کړی دی او چې څوک نه کوي نو په هغې باندې سخت وعید او د سخت سزا بیان ورکړی دی. امام ابو حنیفه صاحب قرباني واجب ده او صاحبین وایي دا نور ائمه دا سنت مؤکد ده او اهم سنت دی. دا علمي خبره دی، باقي د خدای رسول کړی ده او د خدای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قربانۍ حکم کړی دی. د قربانۍ فضیلت ما سویلو فضیلت یې سره او په کوم خلکو قرباني شته او په کوم نشته او کوم قسم څاروي په قربانۍ کې خلک حلالول شي او د څاروو عمر به څومره او کوم عیوب دي او کوم فرقونه او خلل چې په قربانۍ په څاروي کې راشي نو بیا به څه کېږي او د غریب او د مالدار په قربانۍ کې څه فرق دی او وروسته به د غوښو تقسیم څنګه کوي او خیرات به پکې څومره کوي، چاله به ورکوي دا قربانۍ غوښې او وروسته څرمنې سره به یې څه کوي او د قربانۍ درس او سبق څه شی دی. قرباني دا یو واجب عبادت دی او دا په هغو مسلمانانو فرض دی چې هغه مالدار وي، نارینه وي که زنانه وي او په کلي باندې مسافر نه او عاقل او بالغ وي او غلام نه. 6 شرط دي. یو دا چې مسلمان باندې شته، په کافر نشته. دویم دا په عاقل شته، په لیوني قرباني نشته. دریم دا په بالغ شته، په نابالغ کې ډېر مال او حال وي، په هغه نشته. څلورم دا چې هغه مالداري په غریب باندې واجب نه ده. که ثوابي کوي نو غریب کولی شي نفلي قرباني، حکم به ته نشته خو ثواب به ته خدای ورکوي. او پنځم شرط دا دی چې هغه غلام نه وي، اصیل وي، نو په اصیل قرباني شته. او شپږم شرط دا دی چې هغه په کلي باندې مسافر نه وي. یو سړی د اختر پر ورځ یا بل سبا د کلي نه بار 48 میله لرې یا 78 کیلومتر 77 د کلي نه بار او هلته یې سارو او څوارلس ورځې یا کم هلته دیرو لاهور کې کراچۍ کې دوبۍ کې نو په هغه قرباني واجب نه ده او که کوي نو د ثوابي قرباني پوری شي، نفلي فرض پوری شي، خو هغه وعید پرې نشته کوونه کي. دا خو شپږ صفات شو چې په مسلمان کې وي. مالدار چاته وایي ما تېره جمعه تاسو ته ویلو چې یو زنانه سره 9 تولې کالي وي نو قرباني به کوي، یا د تجارت مال وي ورسره 2.50 تولې چاندي یا پیسې ورسره پرتې په جیب کې یا په کور کې پرتې وي یا په بینک کې پرتې وي یا چا سره امانتن پرتې وي یا چا سره ضمانت کې ایښي د پیسې وي یا چا له 2.50 تولې چاندي پیسې تقریبا 4,41,000 روپۍ جوړېږي نن ریټ هغه 8,400 دی د چاندي نو 8,000 روپۍ توله او 300 د پاسه د دې تقریبا 3 لکه او 41,000 روپۍ چې یو سړي سره یا اخذ سړي وي دا پیسې د سړي وي د جیب کې وي یا کور کې وسړي وي یا بینک کې وسړي وي یا چا سره ایښي امانتن یا چا باندې قرض وي د ورکړي دا خو د پیسې دي یا ضمانت کې ایښي یا د سره د 4,41,000 روپو یو زیاتی کور دی د اوسېدو نه علاوه یا زیاتی پټې دی وسړي یا کور کې دومره سامان دی چې کال کې نه استعمالېږي، ضرورت نه زیات تنبوان دي، غټې غټې پتیلې دي او غټې غټې صوفې دي، ټلویزیونونه دي، ریډیوګان دي، نور وکړې بلا بدر دا ټول غیر ضروري اشیاء د دنیا څیزونه دي او د دې نه دا ضرورت کې نه دي داخل.
دا کس به قرباني کوي. پلار به جدا قرباني کوي که مالداري، او زوی به جدا قرباني کوي. که زوی مالداري چې الله ته 41,000 سرمایه ورسري وي یا دوکان یې وي، که جنۍ لور هم وي هغه هم قرباني کوي، که هغه واده شوي او که واده شوي نه. زموږ وطن کې دا غلطي روانه ده چې اکثر پلار عیسو نیسي او زوی او لور نه کوي. زوی او لور به هم قرباني کوي چې هغه د مال مالک وي، یا دوکان کې پلار سره شریک وي، دا زوی د هغه ملکیت وي. یو خو دا تابع وي، خادم وي، پلار دوکان کوي او زامن ورسره هسې کار کوي، مال د دې نه مال د پلار وي، نو صرف پلار به قرباني کوي. قرباني ټایم سره ټایم دا د اختر پر شروع کیږي چې د اختر مونږ شي په یو جماعت کې مونږ شي. ما اوس چاته پوسم وکم چې عربو اختر او زمو خو یو دی، نو هغه خطبه غنټه پس د اختر مونږ شي، زمو مونږ خطبه غنټه مخ کړي لکه دلته چې شپږ بجې نو الته څلور بجې ویلا بانګ هم نشي ساري. نو دا بس کې نو ما چې کوم وطن کې اوس دا هغه ځای جنور راوخیږي او مونږ شي بس به قرباني کوي. دا هغه خار کې چې کوم ځای کې مونږ کې یو کوم ځای کې باندې وي الته چې سبا راوخیږي قرباني کوي. یو سړی قرباني غوښه وختي خوراک کول غواړي، نو باندې تر خپل چلې یا ګډولېږي چې کوم ځای کې د اختر او د جمعې مونږ نه، نو سبا چې راوخیږي بس د سر مونږ نه مخکې سر مونږ پسې علاله کېږي. خو خار کې نشي علاله ولی، خار هغه ته وایي چې هغې کې جمعې مونځ کېږي د اختر مونځ. او بعضې باندې وي سیندونو په غاړه واړه واړه کلي هلته جمعې مونځ نه وي. اوس خو تقریبا آبادي ډېره شوه هر ځای کې د جمعې مونځ نه، خو که داسې یو څو کورونه پټو کې او جدا وړوکې شانکندې وي یا محله وي 6 کورې 10 کورې او د جمعې مونځ پکې نه وي، د اختر مونځ نه وي، نو هغې قرباني کولی شي. په اوله ورځ 3 ورځې د قربانۍ ټیم دی. یو د اختر ورځ شوه د مونځ نه پس، دویم د اختر په سبا 11 تاریخ او 12 تاریخ. امام شافعي صاحب 4 ورځې هم وایي او احتیاط دا چې 3 ورځې کې وکړي شي چې نور پروزي باس ټیم یې ختم شي. ځکه ایام النهر په حدیث کې راځي ایام النهر 3 د علالې ورځې 3، یو د اختر ورځ شوه 10 تاریخ، یو 11 تاریخ، یو 12 خو د نور پرېوتو نه مخکې به کوي. یو سړي د نور پرېوتو پورې غوا حلاله نه کړه او ګډه، نو بس بیا نشي حلالولی. دا اراقة الدم او وینه تویول دا د اختر ورځو کې عبادت دی. د اختر نه پس به دا ګډ کدا کرې ولاړ یا چیلې ولاړ یا غوا، دا به چمده یو غریب له ورکوي، چاړه پرې نشي راخلي. بیا به یو غریب ته ورکړي دا ګډ ستا شو، هغه پېښ او که ساتي او که خرڅوي او که حلالي دا حلالول به یې نشته. حلاله دا دغه 3 ورځو کې ده، وروسته به بیا ګډ خیرات کوي. او که یو سړي ګډ او چیلې نه اخېستې نو هغه به د یو ګډ یا یو چیلې پیسې یو غریب نه ورکړي. غریب چا ته وایي چې هغه قرباني پرې واجب نه او زکات پرې فرض نه، غریب وي د خپل وي او که پردي وي او ګاونډي هر څوک چې. نو 3 ورځې ټیم شو، د شپې هم حلاله کولی شي. نن سبا خو بجلي ده، کراهت د تیارې به وایي او تیاره به وه، او تیاره نشته. اوس خو د شپې فوټبال میچ هم کېږي او د کرکټ میچونه هم د شپې کېږي، نو چې کرکټ پکې بال پکې ښکاري نو غوایي خو خود حلالېږي، نو هغه علت پکې نشته تیاره یا چرک به حلال نه شي. د شپې هم سړی حلاله کولی شي او د ورځې هم کولی شي. اګر چې عربو کې د شپې بنده ده چې کله تاسو حج ته لاړ شئ الله هم تاسو مونږ بوتلي کړي، نو حج کې چې ماښام شي بس هغه دروازې بند شي، بیا په سبا به راشي چې لمر راوخېږي نو بیا به ځان له ګډه او بیا شپه کې قرباني هغه نه وي. زما خیال دی اوس هم بند دي، همدغه ترتیب دی. دمم شي پکې قصابان او خلک په سبا قربان 3 ورځې ټیم شو. دا د قربانۍ ټیم شو. کم قسمه څاروو باندې قرباني کېږي؟ 6 قسمه څاروي دي، 8 قسمه. یو ګډ او ګډه، بل چیلې او چیلې، بل غوا او غوایي، بل میخه او سنډه، او بل اوښ او اوښه. دا میخه او سنډه دا د غوا په شان دا په غوا کې داخل دي. هندوستاني غوا ده چې کوم وطن کې اوبه ډېرې وي او ګیاګانې ډېرې وي هلته دا وي، او چې کوم وطن کې شګې وي او ګیا نه وي او اوبه دي نو هلته میخې نشته. باقي مصر کې میخې شته، شام کې به هم وي، هندوستان کې خو ډېرې دي. نو دا میخه دې ته ګاومیش وایي، ګاومیش دا میخې ته که نه جاموس وایي، جاموس ګاومیش. دا جاموس فارسي کې د عربۍ کې میخې ته جاموس وایي، نو ګاومیش دا د غوا یو قسم دی. د غوا ټول اقسامو باندې که اچۍ وي او فارمۍ وي او که ساده غوا وي او که میخې په دې ټولو باندې قرباني کېږي. پرون هم د بازار کې چا تپوس کوي په میخه قرباني کېږي، دا نوي رڼا والا منکرین حدیث او منکر د قربانۍ خلکو له دې قربانۍ کې شکونه پیدا کوي. الله دې ورته هدایت وکړي. دا د دین دشمنان دي چې کله د یو عبادت وخت راشي دوی به مسلې په میډیا او په موبایل او په واتساپ باندې او په میسجونو کې به یو اختلافي مسله راخوشي چې خلک تراوونه مو زیاتره کله تراوی دي کې شل تراو ورځو کې دا جګړې دي شروع چې خلک مونږ نه وباس او خلک پر اعمالو کې شک راشي. شیطانی کار دی. دا مسلې خو ټولو ملحق دي، خاص وخت کې چې کوي دا خو خلک د دین نه اړوي او په قربانۍ باندې اعتراضونه هم کوي ډېر پکې وایي یاره قرباني دا د څاروو ضایع کېدل دي. څاروو ضایع زمونږ مال او جان په خدای خرج دی، دا بدن زمونږ نه دی او مال زمونږ نه دی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واعمالهم بان لهم الجنه. مونږ د خپل ځان او خپل مال دا په خدای خرج کړی، دا زمونږ نه دی، مونږ له جنت راکړی دی. نو جنت مونږ له په دې مال او په دې بدن راکوي، نو چې مونږ له راکړو نو دا ټول د خدای شو. دا خو د خدای حکم دی وانحر قرباني وکړي. وما اتاکم الرسول فخذوه. قرآن شریف راځي چې پیغمبر کوم عمل کوي کوم خبره وکړي هغه عمل کوي. نو پیغمبر د قربانۍ حکم هم کړی دی او قرباني کړم ده او هغه صحابه کرام هم کړی ده. او د پیغمبر خبره د قرآن نه معلومه ده چې اطیعوا الرسول او پیغمبر چې ته وایي نو هغه خبره ومنئ. وما اتاکم الرسول فخذوه یعنې فعملوه، هغې باندې عمل وکړئ. دا خو د قرآن حکم دی او د احادیثو حکم دی او اجماع ده او په دې باندې عالمانو اتفاق دی. نو کوم شي دا منکرین حدیث وایي دی کې ډېر ظلم دی چې په چاړه باندې غوا حلالې دا ډېر زیاتې دی. هلکه دا نور کله چې دا ټول کال هوټلو کې دغه چرګان حلالېږي
او دا چیلي حلالېږي په نوتیه کې او په قصابخانو کې او دا ګډان حلالېږي هغې ته خو نه وایي چې د خوراک او واده دپاره میخې حلالوي نو چې د خدای حکم یې دا ظلم شو هغې ته ظلم نه وایي ظلم دې ته وایي دې د دین دشمنان دي او کله خلکو ته وایي پیسې ورکړي غریب ته په 15 کروړه روپۍ هم ورکړي غریب له او یو چیلي په 15,000 والې د کال چیلي وي یا په 20,000 والې چیلي نو د دې چیلي د 20,000 ثواب ته زیات دی او که ته 15 کروړه غریبانانو له ورکړې دغه 20,000 ثواب ته نه رسي که خیرات و نبي علیه السلام په قرباني نه وکړې غریبانان ډېرو خیرات به یې کړی د خیرات د قربانۍ په ځای نشي ودرېدی بلکې د غیره ده بلکې دا سړی ګمراه دی بله خدای په دې خیرات او ثواب نه ورکوي دا یاد ساتئ چې دوی وایي د قرباني به نه کوم او خیرات به وکړم ته خو د پیغمبر حکم قرباني ختمې ته خو د خدای حکم قرباني ختمې ته خو د شریعت حکم ختمې ته خو لوی باغي او ګمراه او تعالی به خدای په 15 کروڑ ولګي نو ثواب هم درکړي اصل خیرات خو ته ثواب دی خو د قربانۍ په ځای خیرات دا خلاف شریعت حکم دی دا ظالمان دي چې د خلک پریشان کړي غریب لور کا موږ غریبانو لا ډوډۍ ار وخت ورکا پیسې ار وخت ورکا اختر ویو کو اختر نه قرباني حکم په څنګه ختمه دا د دین دشمنان دي په مختلف کله وای دا ظلم دی ظلم خو نه دی دا سروي خو مال دی مال خو د خدای حکم ته قربان دا ته خو بندې ته خو غلام د خدای بنده سره بندگی خو نه کوي بندگی به مالن هم کوي جانن هم کوي دا مې خدما مال دی ما ته د خدای رسول حکم دی حلالوم دی چې ما نه خدای خوشاله شي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اے پیغمبر د خلکو ته وای زما مون بدني عمل ونسكي او زما قرباني مالي عمل ومحياي ومماتي زما جون عمر دا ټول ارسو دا د الله د رضا لپاره دی الله په لار کې بلای استعمالېږي دا بدن او دا مال دا ته مې خیا غواړه لکړه دا د خدای حکم پوره او چې خیرات دی وکړو د خدای حکم دې مات کړو ته د دین دشمن دی د دین دشمن دی او د مسلمانانو دشمن دی او د شریعت اسلام دشمنان دا خبره کوي نو دا خبره تاسو ذهن ته مراولئ تاسو په قرباني کوي شکر دې خلک پیږي او ډېر خلک هغه ټینشن کې یا هغه پروپاګاندا کې هغه غوونه ذهن کې نه دا ظلم ته پسارو دا پکې وایي مثالي به کم شي چې دونه غوان حلال کې ساروي به کم شي اے سپیس وکنه حلال او سپی 15 بچی وروړي سپی شپږ بچی وروړي 15 سلوش دینه حکم نه او پیشوګان سره 15 بچی وروړي او هغه قرباني نشته او حلالون نشته مردار دي نو سپی نه ډیریږي او پیشوګان نه ډیریږي او غیان او غډان او چلی دومره په لکونو قربان شي 26 کروڑ پاکستانیان دي افغانستان کې جدا مسلمانان عربو کې نور مسلمانان صرف پاکستان براوالي نو 26 کروڑ کې وسونه قرباني کیږي څومره غډان خو بل کال غډان د دینه زیاتی او بل کال چلی د دینه زیات یو کالم غیان کم نشو بلکې ډیر غیان قرباني کې پاتې شي ولاړی چې ما به سوکوالي او کاټ پیران شي یا خبره جوړه نشي بل کال به ساتي اوس د 2 کالو سخېلي بل کال به د 3 کالو شي تاسو وګورئ منډه کې د سرور کالو غیان شته د 15 کالو غیان شته د 6 کالو شته د 2 کالو شته پکې 2 کال راوستي 15 ځله راوستي خرڅ نشي دومره ډیری چې د خرڅ ته نمبر هم پیدا نشي دا اصل پروپاګاندا دي چې ساروي به کم شي قرآن حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي او قرآن کې بعد یوم انفقتم من خیر فهو یخلفه تاسو چې کم مال او قرباني د خدای په لار کې لګوي فهو یخلفه خدای د قائم مقام او بدل درکړي په دنیا کې هم ګډ چلې ډېری شي څونه حلالېږي خدای پاک به ډېری دا قرآن شریف ته معلومه وما انفقتم فهو یخلفه چې تاسو څه لګوي نو خدای پاک درلاري بدل درکړي نور ګډان به خدای درکړي نور چلی به درکړي نور میخه به خدای درکړي سرو قسم سارو باندې قرباني کې ګډ او چلې او چلی او ګډان او وا میخه شو یو خان شو عمر به سمري د ګډ او د چلی به یو کال عمر دا کال نه مراد شمسي کال نه قمري کال دی د سپومې کال دی لکه 13 کال په اختر کې بچي شو د چلې اختر نه یو ورځ مخکې د اختر نه یو ورځ مخکې دا چلې د یو کال او چلې به کم از کم د یو کال کې یو ورځ کم به پنه کېږي دا عمر به چانه معلومه دا تجربه کار سوداګر نه معلومیږي یا د مالک نه معلومیږي ویره دا غوا لنګ شو مونږ کله دوه کال اختر نه 15 د مخکې لنګ شو دوه کال بس د اختر نه 15 د مخکې د اصلي د 2 کال دی دوه غاخونه ویو کني غاخونه ضروري نه دي مونږ خلک تاسو کوي دوه غاخه دا دوه غاخه علامه ده عمر د غاخونه کلاني شوی او د 2 کال اسخي او د یو کال چلی وي د یو کال ګډ وي یا ګډ وي نو به پکېږي البته ګډ کدا مسله ده ګډوري کې چې دا د ګډوري ګډ وي ګډوري وي او د شپږو میاشتو یا زیات خو دومره لوړ وي او دومره سور وي چې د کال ګډانو کې برابر کاري به پکېږي چې بدن او غوخه او غټواله دا د کال عمرې نو کدا و میاشتو یا 2 میاشتو په ګډ باندې کېږي او باقي چلی او چلی دا به یو کاري او غوا مې خبر د 2 کال وي شمسي کالونه نه جنوري دا د سپومې کالونه رمضان شوال ذوالقعده د اختر میاشت په حساب سره وي لکه روزه کې یو غوا لنګ شو دوه کال پس بدا بچي په روزه کې د 2 کال شي او یو میخه په اختر په میاشت کې لنګ شي وړو کې اختر دوه کال پس بدا میخه دا کټا یا کټي دا د 2 کال وي کله غاخونه شي نه وي او یو غاخه شي او کله شي لا اخره دا خلک عمر نه پیژني غاخونه ولا ګوري اسه که بغیر غاخم دا غوي په اخر غاخونه لا روته نه یا یو روتي خود کال عمر پوره د میخه او غوا باندې قرباني کې یو 15 کال عمر دی 15 کال کې ځوان شي او دا ګډ یو کال کې ځوان شي او چلې او دا سخي او دا میخه بچي کټا کټي دا 2 کال کې ځوان شي یعنی پورا غوي شي او پورا غوا شي ثواب پکم یو کې ذات په مؤنث کې ثواب دی او کې ثواب ذات د اوف نه چې غوخه یو مړی یو غوخه اوف کې ډیر یا خپل وی هغه ثواب دی
خو نر او ښځه کې د ښځې ثواب ډېر دی، د غوا ثواب ډېر دی د غوی نه، دا یاد ساتئ. د غوا غوښه ښکلې وي او د غوی هغه شان نه وي، نو غوا ثواب زیات دی علما وایي. او غوی که غوی قیمتي و یا ډېر تازه و او غوا هغه شان تازه نه وه، نو بیا خو هغه غوښه پکې ډېره ده او ډېر مزېدار رنګ یې دی، ډېر ښکلې دی، څاروي څومره ښکلي خوند کوي. حضور پاک به چې کوم ګډه لاله و، خوله به یې توره، غوږونه یې تور، سترګې یې تورې وي، دا تور رنګ او نور سپین و، او د خپو کې به یې لږ لږ تور ټاکي، نو تور او برګ به و. هغې ته دغه وایي دغه داسې ورته وایي تور او سپین وي او برګ شان وي، دغه ورته وایي املح او ښکلی رنګ یې وي، تور او سپین رنګ. یاکل فی سواد وینظر فی سواد، سترګې یې تورې، خوله یې توره او نور بدن به یې سپین او ګډ. چې څومره ښکلي څاروي وي، څومره غوښه پکې ښکلي، څومره تازه وي، څومره مست وي، دې باندې قرباني کېږي. کوم عیوب دي چې د څاروي کې پیدا شي نو بیا پې قرباني نه کېږي. د څاروي یو سترګه ړنګ دی نو بیا پې قرباني نه کېږي، یا سترګه کې ګل دی او نظر یې نه لګي، یا درېیمه حصه نظر یې نه لګي، د یو سترګې یا د دواړو، بیا پې قرباني نه کېږي. که د یو څاروي یو خپه ګوډه یا ماته او یو خپه باندې زور نه کوي یا یو خپه یې نشته، بیا پې قرباني نه کېږي. که د یو څاروي لکۍ درېیمه حصه کټ ده، ویښته نه لکۍ، بیا پې قرباني نه کېږي. که د یو غوا غوایي غوږ درېیمه حصه کټ وي یا زیات، بیا پې قرباني نه کېږي. که د یو غوایي ښکر د ویښ راوتي چې مازغۍ په سر کې ښکاري د سنډا، یا د غوایي اختر یې مات شي په ویښ کې کند دی او دننه پکې مازغۍ ښکاري نو بیا پې قرباني نه کېږي. که د یو څاروي پوزه کټ وه درېیمه حصه، بیا پې قرباني نه کېږي. که د یو څاروي ژبه کټ شوی اکسیډنټ کې یا بل څه کې درېیمه حصه کټ وي، بیا پې قرباني نه کېږي. که د یو قرباني د غوا او د میښې دوه تیان اوچو، دوه تیې وو دوه تیې نه وو، نو بیا پې قرباني نه کېږي. یا دوه تیې خراب وي څښا وي او دغه وي بند وي پی ته نه راوځي او دوه سمې مریضان وي که نه دوه تیان، یا د ګړې او چیلې یو تی خراب وي، بیا پې قرباني نه کېږي. او که یو څاروي ډېر پمن وي او خارش یې پې او دا بدن یې ډېر خراب شوي خارښ سره، لکه دې څاروو باندې خارښ لګېدلي او داسې غریب ټپ ټپي دومره کمزورې شي چې په دکې ورکې نه ځي او ګیام سمه نه خوري، نو بیا پې قرباني نه کېږي. دغه شان د قرباني داسې څاروي چې د نر او د ښځې پته یې نه لګي، هغې ته څه وایي خنثی مشکل ورته وایي، یاره دا ګډ نر دی که ښځه پته یې نه لګي، داسې نیمچه شی دی، نو بیا پې قرباني نه کېږي. په داسې غوا باندې قرباني کېږي چې بلار دی، خو بلار به که بچې وړوکي وي د لږ میاشت بلار وي، او که ډېر بل بچی نږدې وي نو بیا قرباني پې کېږي، خو مکروهه ده ځکه چې دوه څاروي ولې مړ کړي چې غوا لاله کړي او بچې پکې غټ روزي جمدې ویښته پې شوي او هغې باندې به یې چاړه راکاږي، نو د یو څاروي پر ځای به دوه څاروي حلال شي، بې ضرورته دویم څاروی ملال شو. د دې وجې نه داسې بلار به چې د هغې لنګ نږدې وي نو هغې نه ځان ساتل پکار دي، هغه چاله ورکړه بله پې واله. څاروي سړی بدلولی شي، یو غوی اغېشتی دی او دې ویله بدلوم یې بله لم نو بله م اغېشتي شي، بدلون دا ټیک دی. نه غټې غټې مسلې وي. ټول تقسیم به څنګه کوي؟ تقسیم به په ټول کوي، ټول باندې کې سود راځي. غوښه په شان د غنمو ده، نو چې غنم سړی په یو بل په غنمو خرڅوي نو برابر به خرڅوي من په من. نو غوښه چې دا غوا یې لاله کړه یا غوایي او یا میخ یې لاله کړه اووه کسان دي یا شپږ کسان دي یا پنځه کسان دي، څلور دي، درې دي، دوه دي، خو چې د یو نه زیات دي نو چې تقسیموي نو په وزن به تقسیم کړي. کله به کېږي یو غټ کاڼی به ورسره کېږي، که دړی وي که هسې یو غټ کاڼی د خور، یو کاڼی به دته اچي، دوه ملګري دي یو کاڼی به دته اچي، یو شان به تقسیم کوي. خو که تله نه یا کاڼی نه یا تله نه نو داسې په اندازه هم تقسیم کولی شي، اټکل باندې خو دا چل به کوي، یو خوا به غوښه زیاته دي او بل خوا به لږه کمه وي، په هغې به خپې کېږي، خپې یا د ژبه یا مازغو یا لرې د میخې لرې یا د غوا لرې هغه دې طرف ته کېږي یا خپې به ورسره کېږي، نو بل بیا به روا شي. او که داسې په اټکل کوي چې نیمه غوښه دې خوا کې دوه کسان دي غوا یې اخېشته او نیمه دې خوا کې نو دا سخته ګناه ده او سود پکې راځي. که د تقسیم نه مخکې هم خیرات کولی شي، که د یو غوا د اووه کسانو د شپږو کسانو، شپږ واړه غټ هلکان دي، غټ سړي دي بالغ، شپږ واړه وایي که غریب راځي نو ورکوی ته سیر سیر غوښه دوه سیره غریب له ورکوي، نو د تقسیم نه مخکې هم خیرات کولی شي. څومره به خیرات کوي؟ ښه دا ده چې درېیمه حصه خیرات کړي، لکه 10 کیلو غوښه ده ستا، 10 کیلو پکې غریبانانو له ورکړه خیرات شو، ګاونډیان یې ستا خپلوان یې، او یو حصه دا مېلمنو له کېده او یو حصه به ستا شي. او که د چا کسان ډېر وي او بال بچی ډېر وي یا مېلمانې ډېرې حلالدار نو که لږه ورکړي نو هم قرباني دا ثواب دی، که ور نه کړي ګناه نه ده. کلوا واشربوا وادخروا. اوس خو د غریب حساب فرج جوړه دا خلک وایي چې دا فرج او ډیپ فریزر راغی او د غریبانانو حساب هغه غریب ته نه روان، هغه فرج ته روان او ډیپ فریزر کې پرته وي، نو خیر د ګناهګار نه دی، خو سړیتوب نه دی، مستحب دا دی. پرې خو مستحب دا دی چې فریزر له موړه غریب له یو سم او تا پکې ایښي او خوا په اسلام کې 3 ورځې غوښه خوراک راواو چې خلک غریبانان پیسې نه دي، څاروي نو عربو کې څاروي کم دي، دا وان مان ته چې کله چلې دي او کبینو غریبانانو نه به وي پیسې نه وي نو قرباني کمه وه، نو خلک وایي 3 ورځې حضور پاک نه خوري او بیا وروسته حکم منسوخ 3 ورځې نه پس هم خوړی شي. کلوا واطعموا وادخروا خورئ او خلکو باندې وخورئ او کېلئ، لکه د چا خور یا مېلمانه رستو راځي او د چا که بچي ډېر زیات دي درزن ماشومان دي او یو چلې حلال کړي دی بچا نه ورکوي، خپل بچي باندې چې وخوري دا هم خیرات. په دې شفي مارکېټ کې د کپړې دا مارکېټ دی، دې کې یو څوکیدار و دا خلک یې پېژني، واده سره نو هغه ته ډېرو ښځو والا وي، 3 ښځې وي، یو ښځې بچي نه و خو د هغه او بچي 18 بچي وو. اوس هم دا خلک یې پېژني، څوکیدار دی په دې شفي مارکېټ کې دی، بوډا ډېر خوش طبیعته دی. نو هغه ما ورته څو بچي دي؟ وي 14 مې لوریانې دي او 15 مې هلکان دي. 14 او 15 څو شو؟ 18 شو.
یو نیم درجن ماشومان چې وي او د سخی یو حصه وي د سخی حصه به خو 15 کیلو یا 20 کیلو غوښې او 18 خو دا شو کیلو غوښې رسي نو که 2 وخته غوښه وخوري خلاصه دی به چاله څه وایي دی چې په خپل بال بچو خوري دام شکر وباسي چې هغې ته ورسي نو که عیالدار وي یا بچي یې ډېرې لکه دغه څوکیدار بابا په شان چې ډېرو بچو پلار وي نو هغه په خپله هم خوړی شي سرمن به تاسو غریب له داسې ورکوئ مالدار نه ورکولی شي ښه دا چې زموږ مدرسې له ورکوئ چې کوم لنډ کورونه دلته تاسو مدرسې له راوړئ یا مدرسې ته ټلیفون وکړئ مدرسه کې سودکي ولاړ دي دلته خو اجتماعي قرباني وي او دغه وي نو هغې کې هم خلک شکر د سلمنې مدرسې ته وشي طالبانو ډوډۍ چې پکې اوړه او مسالې هم دغه څیزونه او د طالبانو د لنګر منګر او چای ډوډۍ او چای چینی او ترکاري او غوړي دا پې علي نو که تاسو مدرسې له ورکوئ هر کال یې ورکوئ الحمدلله نوتي نه ګلبر نه سواتو پاټک نه کاکان نه د ورسک روډ ګلبهار نه ډېر چاپېره نه ټلیفون وشي بیا د مدرسې استادان ورپسې لاړ شي او سودکي کې راواچي داسې ځای کې ورکوئ چې دین کار هم کوشي شکر دی او غریب دغه به وشي چاله به هم رسي او که خپله هم خرڅه کړه قرباني سلمن دا پیسې بیا بدلولی نه شي تانوي رحمت الله علیه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي دا لوټ به هم نه بدلوي د 500 روپو لوټ دی دا ماتولی نه شي اوس دا بدلولی نه شي چې دا جیب کې کېږي او بلې پیسې ورکړي همدغه لوټ به غریب له ورکوي نو بیا به ځان ته ګرانه کوي نو خرڅول مه کوئ قصاب له په حلاله کې نه شي ورکولی قصاب له خپله مزدوري ورکړه ما له غویه لار که 15,000 روپۍ واله 6,000 واله 4,000 واله 8,000 نو قصاب سره بیه کوئ قصاب حلاله او غوښه باندې مه کوئ یو سړي ګلګلکاران کار کوي مزدوران کار کوي د قربانۍ غوښې پې هسې خوړی شي خو د ډوډۍ پیسې به بیا ورکوي لکه یو سړي کور کې دیوال وایي کمره ډوډۍ د اختر نه پس او ترکان او ګلګاران راغلي دي مزدوران هم دي او د هغې ډوډۍ نه وي د هغې ډوډۍ نه وي په ده باندې دې باندې ډوډۍ نه وي نو بیا به د قربانۍ غوښه پې خوړی شي او پیسې ورکوي لکه بعضې مزدور نه خلک پیسې ورکوي د ډوډۍ نو د ډوډۍ پیسې به هم ورکوي دا غوښه پې هسې خوري دا به نه وي چې زه 1500 روپۍ ډوډۍ له ورکوم او نن پې د اختر غوښه وخوره 3 ورځې نو 500 پیسې به بچ کړم دا خو ته غوښه خرڅوې غوښه خرڅول خو ناروا دي دا به فی سبیل الله لله فی الله دا غریب نه ورکوي نور مسایل ډېر دي بیا که څوک تپوس کړي نو هغه پوه شي وي زما ټکسي ګاډي دی او 10 لکه روپۍ دي زه پې مزدوري کوم که پیسې وي یو خو څیزونه دي تاسو څیزونه اخیستي دي په پیسو بیا قرباني نه چې هغه ستا اوزار بیا اخیستي یا پیسې پې ګټې او یو پیسې پرتې وي نو که ټکسي له پیسې ایښي یا واده له پیسې ایښي یا حج له پیسې ایښي 4 لکه 140,000 دي یا زیاتې دي یا ته به کور به جوړوم او کرنسۍ په شکل کې پرتې دي قرباني به کوې دا به وایي چې یاره زه به 3 لکه غنم علم کول 10 بچي مې دي زه به د 1.5 لاک 2 لکه غنم علم او د 1 لاک روپو چیني والم د یو کال و چیني واله که نه د اختر نه مخکې چیني والم د 1 لاک روپو د 2 لاکو غنم والم د 50,000 غوړي واله د کال دپاره ګوړه واله د 1 لاک روپو کور کې کېږي د یو کال خرچه نو چې په خرچه کې ولګوې بیا باندې قرباني نشته خو که لاله ګوړې د نه او د نوټونو په شکل کې وي بینک کې پرتې وي یا تا سره جیب کې یا کور کې پرتې دي بیا به قرباني کوې دا نه شم دا لاړه شو هلکه د سټینډ سره مه کښېنئ دا سټینډ چې دی دې طرف ته سټینډ دی دې کې مه کښېنئ دا خو لاره ده بیا چې تاسو پکې کښېناستئ نو بیا فایده د سټینډ څه شوه دا سټینډ چې درویش مسجد کې لګېدلی دغه سټینډ نو تاسو دې خوا کښېنئ راوړئ دې کې خلک ځي تاسو لاره بنده کړې دا لمونځ ځای نه دی دا سټینډ صرف خطبې وخت کې چې څوک راشي بیا پکې کښېنئ ښه دی صرف 2 رکعته د جمعې لمونځ وکړئ سنت به نه کوئ د سټینډ نه اخوا سنت مه کوئ ډېر بوډاګان دي تشو متیازو زور ورکړي تشو متیازې ته لاړې نه شي انسان دی مثانې کمزورې وي نو دې کې به لار کې به نه کښېنئ دې لار کې مه کښېنئ دې کې به خلک څوک ځي چا باندې الټۍ لګي چا په سر تړي چا باندې اودس مات شي لاره مه بندوئ که جمع ولاړ یو ځای نه وي نو دغه سټینډ ځای کې ودرېږئ خو سنت به نه کوئ بیا لار وځئ بار میدان ته وځئ هلته کوئ د عید الاضحا فرض مسنون اعمال کم یو دي او د مونځ په روژه څنګه ده مسنون اعمال دا دي چې صفایي به وکړي غسل به وکړي نوې جامې به واچوي کوي او عیدګاه ته به لاړ شي وختي او که ډوډۍ چې په غوښه باندې کوي یا د اختر د مونځ نه پس چیو باندې ماتوي یا غوښه باندې نو خدای پاک به تاخیر د دې خوراک دې وکړو نو خدای پاک به د روژې انشاءالله ثواب درکړي شان ورشاه صاحب وایي د روژې نیت به نه کوې اختر پر ورځ روژه څوک نه نیسي روژه بنده او که سړی سهار مانځه پسې وختي را شي که نه سهار مونځ به مو کې عیدګاه کې لکه جومات زمونږ دا جومات خو عیدګاه ده نو مونځ به مو کې بیا ناستې تلاوت کوي اشراق به نه کوې بیا د اختر مونځ کې اختر مونځ به مونږ په حکم 6 بجې انشاءالله بیانې 5:45 باندې به بیانې او 6:15 باندې به پابند 6:15 بجې به مونځ کوو انشاءالله ځکه دلته قربانۍ ډېرې زیاتې دي اجتماعي چې کار شروع شي وختي نو ګرمي ده چې مسله اسانه شي تاسو به تکبیرونه ووایئ ښه تکبیرونه مسله دا ده څه کله څه پر اختر دی چهارشنبې پر اختر دی زموږ عربو کې هم دغه دي او تاسو قرباني عربو سره مه کوئ یعنې خپل ټیم چې اختر مونځ شي حلاله کوئ بل دلته خو نور خطر دی که یو ملک نور نه وي خطر لندن کې امریکا کې نه دی خطر یا 4 غنټې پس کې هغې باندې څه کوئ تاسو دلته چې نور خطر دی او مونځ دې وکړو بس قرباني کوئ بس دا کافي ده که تا مونځ کړي او که نه یې کړی قصاب ته مونځ نه یې کړی بالفرض نه کوه مونځ یې نه یې کړی داسې صورت حال وي نو هم حلاله کولی شي او تکبیرونه به د نهې پر بروز منګل د سبا مونځ نه پس شروع شي منګل بد جمعرات جمعه هفته یعنی د نهې فرض چهارشنبې فرض زیارت ورځ جمعې ورځ خالي ورځ مازدیګره پورې به هر فرض مونځ پسې په تیز اواز وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد امام به وایي مقتدي به وایي د جمعې مونځ کې به وایي که ځان له فرض مونځ کې وایي به زنانه به وایي خو لږ په مزه اواز او سړي به ښه مزېدار برابر تیز اواز باندې وایي
امام ته یادوي کله امام خیال نه او بعد کې شرمېږي په دې ذکر مه شرمېږي دا واجب دی که چونه وي مجرم دی فاسق دی ګناهګار دی حکم یې د وجوب دی او البته جهر سنت دی د پلار او د زوی شریک کاروبار وي نو که د زوی د مال مالک یو پلار او 4 لک روپۍ 41 یو حصه رسېږي زامن به بیا رسېږي یو پلار به بیا د پلار پیسې زامن نه خلاصېږي ډېر خلک قرباني کوي او نبی علیه السلام نه کوم خلک او نیا له کومه او نیکله او دلته د زوی په دکان کې سره او هغه سره وایي بچی ستاسو سره دی زوی له ونیسه او د انګور د کالي یا پیسې ورته کور کې ټولو غاړې باندې زامن اکثر بیل نشي پلار خدا شریکی لکه کاروبار شریکی کله زوی د پلار نه قابل دی هغه دکان دومره چلی چې پلار دومره نه پیږي او پیسې پکې د زوی خپل چوري دکان نو هغه زوی ته بچي قرباني وکړي نه قرباني رښتوري مخکې دا واجب پوره کړي تکبیرات تشریف په خزم وایي خود ته الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر پلار کمزور دی او بیمار دی خو زوی قرباني کوي دا ټیک ته او کمزور او بیمار باندې او غریب باندې خو نشته چې غریب دی د پلار غریبینو په زوی باندې د پلار نشته اول د خپل غاړه خلاص کړي بای ځامن پلار لکه ځان نه کوي دا زوی مجرم دی د پلار د قرباني ته پوسټ نه د نفلي آخرت کې نه کیږي هغه څه ثواب دی دا نه بل خپل غاړه بند نه کوي دا باندې موږ فرض دی قرباني واجب دی دا پوره کړي یو قرباني ساروي نو واغ شروع شنو سبا کوم اعلان وکړه پیدا کړه یا بل کمالدار بل باندې او کبه پیدا شو نو بس بیا هغه اوله لاله او کدوې ملاله یو بالا لکه وی د امریکای رشتہ داران زموږ د قرباني له پیسې راغلي دي دا غي اختر خلاص غنټه پس چې کوم دی کې اختري ال قرباني د هغه ټیم مطابق وي ساروي د مکان د ذبح د هغه ټیم معتبر دی هغه سړی د امریکا کې د هغه ټیم تبر شي کوي سعودي عرب کې سٹارور د هغه ایسونی سره چې بجې قرباني بوشي د پوبان شپږ مونږه موسو کنه پوبان شپږ نه پس سلام وګورځي کول شي او کله بل ځای کې وختین هم کول شي نو هغه امریکای ولا سعودي عرب ولا رول یا تر له معاملہ تاسو قرباني کول شي هغه ټیم لحاظ بنئ چې کوم دی کې ساروي ولار دی کم ملک کم علاقه کې هغه ټیم له اعتبار دی ویزا احمدی مدا کافر ته ځان ته قادیانی وي دا د پیغمبر علیه السلام لوی دشمن دی د حضور پاک نبوت او ختم نبوت نه مني د اسلام د دایره نه بار دی وی شړې د کلینا دا مرتد دی غریب قربانی کې قرض واري ټیک ده قربانی کې خاصی ساروی باندې کې وینن سبا پنځ باندې وي ځان نه مولا جوړ کړی چې میخه قربانی نشته میخه بهیمه الانام کې راځي د قران نه معلومه کې میخه باندې قربانی کېږي وکلوا منها ومن بهيمه وجس بسم الله عليهم بهيمه الانام بهيمه ده تقول صاحب دي غوام بهيمه ده میخه بهیمه ده قران نه معلومه ده او احادیث نه غوام معلومه ده اولاد ابوا جنس دا ټول په اجماع په دې باندې دا نوې ورغه مولا خبره ما مانه دکونه د اختر پر به والے چې حلاله وشي کنه حلاله نه پښته مخکې ما غشته چې اختر مونږ شي غشته شي اوس قصاب به نو تبدل رزل کړی سالس دا د حجانو نقل له دا مستحب دي چې واغشتل نو خیر دی وختو د کلر ورکول شي اختر کې چې دغه کلر یې تور نه یعنی براون وي یا زړ وي یا سور وي او یا براون وي نسواري رنگ د اختر مونږ 2 بجې کوو او کم پشپک بجې پونه 6 بجې به بیان شروع کوو 6 بجې به ان شاء الله دې جمعه کې درویش کې مونږ کېږي دا ما خبر وکړم منکرین حدیث په قرباني ترازونه کې دا خدای د اسلام دشمنان دي او د شریعت احکامات ختمول غواړي دا منکرین حدیث دي او کافر دي احادیث نه مانی ټول دا د اسلام د دایره نه بار دي منکر حدیث کافر دي قران او حدیث په اتفاق حجت نه د کفر عقیده ده دی وای دا مال ضایع کیږي مال ضایع کول نه ثواب کې لګي قرباني ته لګي نن ته خو دې وشته نه او د سماعت ته خو دې وشته نه علاله دې وکړه او ثواب دې وکړه او غاړه د اخلاص شوچونه کې قیمت او ما تخلاص ده زه قرباني نه کوم ته مې خرج ضایع کوم انت ما په قیمت کې سو خلاص ما حکم نه پورا کړی ودا په حج کې د حج کې حضور پاک نو قرباني کوله حضور پاک یو حج کړی دی د اسلام او قرباني لس کاله کړی ده دا حج وسله لس کاله حج کوم اختر په روزه څنګه روزه نشته واسه خلاص کا کړه اختر د مونږ نه پس به چې اوس یا وخت خوري نه مینه نو دې د خدای پاک د روزه ثواب د صبر په وجه درکې تکبیرات تشریح د منګل پر شروع کیږي او بروز هفته مازیګر به ختميږي اختر پر د مول د مړي شي دې رافته کې سو میان مړي امیان مړي هر څوک مړي به بنځه به تعزیت نه اختر پر بدرې لګې ته مزید بیان نشته او که مسافر د بار وطن راشه ولاغه کاکا ماما مړي یا غونډي او د عربو نه راغلي میشته پسو یا د اختر پر مړي او شو هغه لته شي دواله او چې مخکې کوم رشوی دی او اوس شي هفته مخکې هغه د تل د بدعت ته ګناه ده وکړه قرباني ساروي مونږ ته ملونه شو برابر نه خو یا وخت ملونه شو پر وته بس اوس نشه لالوري کګړو چيلي جمدي به ورکی او کاغشت دي نه دا ګړو چيلي پیسې به ورکی دا و مې سنه شو ورکول چې واخو په 1,40,000 ده او 20,000 روپے به ورکم نه دا ګړ پیسې 40,000 یا 30,000 یا 50,000 درمیاني ګړ دا ګړ پیسې به غریب نه ورکی پیسې ګړ بنا لې چې مخکې ګړ غشتي هغه ورکاو کاغشت نو ګړ مالا دا ګړ پیسې به غریب نه ورکی او غریب ته بدانه مې چې ګړ والا له کماله ا پیسې باغ چې پیواجی ځان او په ګړو چيلي وروړي څه کوي زمونږ د محترم صاحب حافظ محمد داوود فقیر داری ترور ما ورول انا بدل دعا وته کې چې خدای پاکه او بخي وی خاون سره 25 لک روپے دی او خدای سره صرف 3 تولې دي د خاون په مالداري او 25 لک باندې خدای قرباني په خدای نشته د مړي د قرباني څنګه کیږي مثال ثواب او مخکې واجبات پوره کړي
سوچ وکړه چې په ما واجب ده مړي له کوم او نیکه له کوم او نیا له پلار له خپله نه کوې ډېر هلکان شته نیکه له کوي ځان له نه کوي اول ځان له وکړه او بیا نیکه له وکړه او مړي له وکړه نو خدای پاک ته ثواب ورکړي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول دعا وکړئ چې خدای پاک موږ ته د قربانۍ توفیق هم راکړي او قرباني زموږ قبوله کړي دا قرباني داسې نه ده چې غوښه خوراک یا غوا حلاله کړي دا تاسو به خپل نفس هم قربان کوئ دې باندې به بیان وکړم د اختر انشاءالله ابراهیم علیه السلام وطن قربان کړی دی خپل ځان یې قربان کړی دی مال یې قربان کړی دی نو تاسو چې قرباني کوئ په دې نیت وکړئ چې زه به خپل نفس خواهشات قربان کوم د خدای د حکم نه سارې ودیمه د جمع وخت دي نفس ته به وایم چې پاسه خلک وایي یاره خوب به وکړم نو د خوب خوند د نفس یې ومنل اوده دی او جمع نه نه ځي قرباني دا ده چې منزله پاسي او سار جمع له لاړ شي قرباني دا ده چې ګناه پرېږدي زړه مې غواړي چې د موبایل وګورم او دا بې ستره ښځې او بې حیا ښځې وګورم بې نه ګورم زه به ما قرباني کړی زه به د خپل نفس قربان کړم او ورته وایم چې ستا جذبات نه پوره کوم زه به د خدای او رسول حکم پوره کوم زه به لاندې ګورم زه به موبایل کې بې پردو ښځو ته او ټي وي کې بې پردو سړو ته ښځو او سړو ته زه نه ګورم قرباني ګناهونه مې کول اوس به زه سمېږم قرباني به ورکړم چرس مې څښل د نن نه پس به لس ما غوا قربان کړه دا چرس دا خواهش دا به قربان کړم د نن نه پس به نسوار نه کوم سګرټ به نه کوم چیلم به نه کوم چرس به نه کوم ایس به نه کوم او توبه وباسې غلا مې کوله پیو کې مې اوبه اچولې اوس ما غوا حلاله کړه زه د خدای شوم ما مال ورکړه د خدای په نفس زه به خپل جذبات او خپل خیالات او خپل اخلاق د خدای او د رسول د خوښې هغه شان به چلېږم او هغه جذبات د نفس به قربان کړم الله دې مونږ ته د قربانۍ هغه سبق راولي چې د قربانۍ د اختر نه پس سړی بېلمازه کس مزګزار شي او سل ګناهونه یې کول چې اولس خو پرېږدي او شل پرېږدي دې کس په قربانۍ عمل وکړي وصلی الله تعالی علی خیر